په روژه کې سترګو ته یا غوږونو ته یا څنګو ته دوایي اچول په دې باندې په روژه باندې اثر کوي که نه کوي؟ ګوره یو کس دی او هغه چې کوم دی په روژه کې سترګو ته دوایي واچوله، نو سترګو ته په دوایي اچولو باندې په روژه باندې اثر نه کوي، روژه ټیک ده. البته غوږونو ته یا څنګو ته دوایي اچول په دې سره په روژه باندې اثر کوي، یعنی روژه هغې سره خرابیږي. لکه اوس ته څنګو ته دوایي واچوله، نو هغه د نرمۍ نه مخکې لاړه، هډوکي ته ورسېده، نو ده چې کوم دی روژه ماته شوه. یا غوږونو ته دوایي واچوله، په دې باندې هم په روژه باندې اثر وکړو، یعنی روژه یې خرابه کړه. نو د رمضان مبارک نه بعد چې کوم دی د دې یوې روژې قضایي به راوګرځوي او حالان کې کفاره در باندې نشته. لکه څنګه ما مخکې یو ویډیو کې ذکر کړي وو چې سترګو ته سرما لګول یا چې کوم دی په خوله باندې ماشي تیر شي یا ګرد غبار تیر شي، په دې سره روژه نه خرابیږي. نو په دې کلیپ کې چې کوم دی سترګو ته څنګو ته یا غوږونو ته په دوایي اچولو باندې، صرف په سترګو ته دوایي اچولو باندې روژه نه خرابیږي، نو څنګو ته یا غوږونو ته په دوایي اچولو باندې په روژه باندې اثر کوي، یعنی روژه خرابه شوه. دغه اهم او ضروري مسله وه. نورو ملګرو سره شیر کړه چې هغوی ته هم دا معلومات وشي. وصلی الله علی النبی.